ناو بدأ غریبا ابتدا شروع د اسلام ناشنا شوی د وسيعود غریبا اسلام چې دنو بیرته په آخر زمانه کې ناشنا بشي طالبان بم ناشنا شي د درس په وخت کې به خبرې کوي دام ناشنا کار دی وسيعود غریبا زرد او بغردیږي بیا اسلام ناشنا وانه يعرض بين المسجدين دا اسلام با زم کړي شي پیوست کړي شي بین المسجدين فما بین دو جمعتونو مکه مکرمه مدینه منوره به بدل ته مسلمانان راجم شي او مسلمانان بدل ترا ټول شي وایا وبه قال حدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن عباد قال حدثنا مروان عن يزيد يعني بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء بدا الاسلام غریبا شروع د اسلام چې شوی د اسلام غریبو غریب دلته په معنا د اجنبي سره ده مطلب دا دی چې مخکې د اسلام نه عربو کې شرک دوره وا کفر او شرک توحید او اسلامی تعلیمات ټول دنیا د پاره اجنبي و دا ناشنا و اسلام قبل ول والا په اسلام باندې د عمل کول والا اجنبي و دې ته خلکو ناشنا ویلې اسلام غالب شو اجنبیت ختم شو نبی علیہ السلام فرمایي په آخر زمانہ کې هم دغه سي خلوي اسلام اسلامی تعلیمات والا باندې هغه بالکل دی خلکو تعبیر غریبي او ډیر ناشنا بلګيږي اوس وګور اسلام اسلامی تعلیمات اسلامی احکام ناشنا دي اول دا ټول دنیا کې مسلمانان دي هغه حد نه جاری کوي طالبانو تاسو ولې حد جاری کوي ټول دنیا کې خدي بربند دي سراویلونه نشته ده دا تاسو ولې سراویلونه په خود باندې اغوندي ګوره دا اوس ناشنا لګي ټول دنیا کې د ناګانې کېږي یو بل باندې چلو په شان تخېږي اے تاسو ولې منې کوي دا ګوره څونه ناشنا و دې ته نه وایي چې دا اوس شریعت حکم دی د اسلام حکم دی او کدا طالبانو حکم دی دا پته مرته نه لګي چې طالبان حد جاری کړي دا والسارق والسارقه لګه چې طالبانو نازل کړي په طالبان حد جاری کړي الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما دا د مولا عمر فرمان دی کدا د رب العالمین فرمان دی دا خو الله دا حکم را لګل دی په طالبان دا کوي سترو دا وګوره ټول دنیا کې نشته تاسو ولې کوي ولا تبرجنا وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى دا ست نوې کتاب طالبان راوړل کدا د رب العالمین کتاب دی دا خدایي حکم دی دی عمل کوي دون خبر ندی دومره د اسلام نو د دین نه ناشنا دی سيعود زرد او بغردي اسلام ناشنا به بد اسلام اسلامی تعلیمات سره خل اجنبي شي یو وخت برې شي د پټکی د داسې جامو سره اوس په بهر زمانہ کې ایران نور ملکونو د لاشه داسې جامې د اغوستي لکه تا سنت طریقه د لیونیو هغه وای چې نه داسې جامې به اغوند چې ستا لړه جوړه وګدو لاندې ټول ښکاریږي داسې مخکې ورسته ټول هر څه ښکاریږي هغه دا وای پټکی ته به ناشنا ګوري چې پټکی دې سر کړی و چې دا کوم دور زمانہ سره اسلام اسلامی تعلیمات دا به ناشنا شي خو نبی رسول الله والسلام فرمایي فتوبى للغرباء جنت د غرباء او د پارا فتوبى للغرباء بدا الاسلام غریبا ابتدا شروع د اسلام چې شوی دا معنا دا د یو دویمه مطلب دا دی بدا الاسلام غریبا اهل اسلام د دې ابتدا شروع په حیات د دې کې دا و چې مسلمانان چې چا به اسلام راوړ غریبا دا به مسافرین به چا به چې د قبایلونو اسلام راوړ سواره غربا ځکه قبایل به د خپل کورونو نه خارونو نه وشړ نو هغې به هجرت وکړل مسافر به شو په کلي علاقه کې کور کې به پرېښودله نه لکه اوس دور زمانه کې چې کوم سړی به مجاهد شو نو د کلي علاقې د کور نه د ملک نه به شرړې شوه نو غریب هغه به مسافر شو دریم مطلب دا دی بد علیہ السلام غریب په مقابل د امیر کې دی
نو دی وجنا دا اهل اسلام دی فقراء و مسکینان په اول الاسلام کې وسيكون كذلك په اخر زمانه کې اهل اسلام بدا فقراء مساکین غریبانان وي سلورم مطلب دار د اسلام نه مراد نفس اسلام دی د دې اسلام تشبیه ورکړي د غریب تارک الوطن سرا نو معنا د اسلام د اسلامی تعلیماتو د اسلامی حدود بسوق معاون نوي د دې بسوق ملګری سوق دوست نوي نو الله تبارک وتعالى چې کوم دین نازل کړی دی باندې سوق عمل کوي ستا بسوق معاونت نه کوي او په مقابل کې به تحریب کوي خنه کانو خلقونه تاسو کا هغه وینا د حدود وحنه دي یاره دا اوس خو دا وحنه دي خیر دستا چې د خوراک په ګډانو ولګیدل په خان خوراک ولګیدل ستا خوراک او لباس د اسمان سره خبره کوي داغي وخت دی خود اسلامی تعلیمات وخت نه دی ولی مرعوب کیږي مسلمانه د کافر نه داغي د تعلیماتونه سونډه بونډه لنډه ګیره بریته نشته ده لاندې مخکې ثلاثي او رباعي شاته هر سیخ کاریږي اغه نه ته متاثر کیږي سړی د مسلمانانو ته حیران شي قسم دې اوس د دور زمانه ده کته د پټکی سره هغه سره لاړ شي یو سړی کوټ پتلون اغوستې وی لړ جوړې ټوله ښکاریږي او ګیره هم نشته بریته هم نشته هغه ته خلک ښه نظر باندې ګوري دا چې ته مالدار دنیادار سیاسي سړی د جب بیډه کی ملا غریب سره څه شيږي ناسوارو پیسې جب کې نشته هغه ته خلک په ښه نظر باندې ګوري خو خلک هغه ته په ښه نظر باندې ګوري د قدر په نظر باندې وګوري هغه نو معنا دار اسلام بسوک معاون نوی د اسلام دوست بنوي معنا دا د په اهل اسلام والا باندې به ظلم کیږي د هغه حال بسوک تپوس کوون کې نوي دنیا کې یو کافر امریکنه مردار کې اسرائیلی مردار کا ټول دنیا بغږیږي خو په سونو باندې مسلمانان به شهیدان شي داغه سوک معاون نشتا आवाज اوچتون کې نشته ده دا کټا سلی تر سری به تر سری چې د خدای وهلي ځان ته مسلمانانو ملکونو مشران وي دیم आवाज اوچول ولې نشي چې دا مسلمان ولی مړ کیږي څوک आवाज اوچت مسلمان معاون نشته ده د هغه مددگار دا نشته د کافر او د کافرانو دا غي معاونین مددگاران چې دینو دا موجود دي معاونین نشته ده چې کافر وجل کېږي دا دهشتګردي ده چې مسلمان وجل کېږي دا ترورستان دي یاره خو چې سړی قدرت وي قدرت یو سلو کې یو کم سل د مردارول او په دې سردریاب کې د خوشی کول دا مسلمانان چې ځان ته وي دا یو د کې پرې خودلې دا یو دومره بی غیرت مسلمانین خون نه کوي دومره بی خوند مسلمانین خون نه کوي کاغه جنت په تمه دا مسلمانانی چې مزي پکې دي یقین مې نه کیږي دا دله مسلمان دوس هغه جنت ته نشي دوس نشته له جنت هغه جنت د نرانو زیره هغه د مسلمان هغه د غیرتی مسلمان دی دا بی غیرت دوس خو د ابو ذر رضی الله عنه غو خدای د سره ورینه د دوسه دی جنت چې اگر که مسلمانان دي خدای د ټول په جهنم کې لاو اسلام او شرمول اسلام نوم او شرمول کافر چې کوم ځای کې مرداري یو ټول لا پورته شي هو دا وګور دا داسې وشو دا داسې وشو هغه وشپده مونږ وشپده وای دا مسلمانان مجاهدین ترورستان یا تر ټاټا مونږ ورته سر خرو دي سر ور سره خورو یو داونه ویل ته ترورست نه په سونو په زرګونو خل شهیدانه علما شهیدانه طالبان مسلمانان مړکه مسلمانان ملکونه نه قبضه کړی دي بمبار کې ته ترورست نه او چې ستانه یو سړی ملک ازادي هغه ترورست ټول دنیا وي ترورست کنه نو مسلمان خو یې نومي بدل کړی دي دا دومره کټا سری دي دومره بی خونده بی غیرته د اوس مسلمانان دي چې سړی د غیرت ته حیران شي اسلام لري پرې د غیرت خو انسان کې دا غیرت خو دا طبيعي ماده د په انسان کې غیرت موجودي اسلام خو نشته غیرت هم نشته کافر په کفر باندې غیرت کوي خو نن مسلمان په اسلام باندې غیرت نه کوي دا سي عجب حال دی نو د اهل اسلام باندې به ظلم کیږي خداغي بسوک تپوس نه کون کې نه وی چې داغي تپوس کوي چې مسلمان باندې ول ظلم کیږي مسلمان باندې ول زیاته نه کیږي بدا الاسلام غریبا ويسيعود كما بدا فتوبى للغرباء فتوبى پیغمبر علیہ السلام فرمائی دنیا کی تکلیف مشکلات راځي خو فتوبى للغرباء خوشالي دا یخوال دسترګو د غرباء او د پارا اکرم رضی الله عنه فرمائی چې نعم مآلهم دنیا کی تکلیف راځي د دې انجام چې د نو ډیر خره هغه فرمائی زحاق فرمائی فتوبى للغرباء
پس خېدل دی غرباو د پاره چې آخرت کې د دې هغه حالات وویني نعمتونه په جنت کې وویني مرتبه وویني فتوبى للغرباء خلب د دې مرتبو ته پس خېږي قطاده ترای مولا وی حسنا لهم دې د پاره ډېر خیاسته انجام د دې د پاره فتوبى للغرباء ابن عباس دی اخوال دستورغو چې دنو هغه معنا کوي ابراهیم نخعی رحم فتوبى للغرباء دې د پاره خیریت دې د پاره کرامت دې علامه ابن عجلان وی دې د پاره خیر دې خیر کثیر به الله دې خلقو تور کیا په جنت کې دا غرب توبه دا یو نه د په جنت کې هغه د جنت هغه قیامتي ونه چې هغه چې د نوډیر غټه دا وډیر ګډ ګډ غنه دا وډیر ګوره دا هغه ونه بد دې د پاره دا ملاويږي په جنت کې ابدي غربا او ته ملاوي وایا وبه قال حدثني محمد بن رافع والفرد سوى الفرد بن سال الأعرج قال حدثنا شبابة بن سواد قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عن أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ويعرج بين المسجدين كما تدا بچدنو زم کړي شي یذرو ازرا یذرو ذنب کړي شي د ما په وسوال ته ویلې کیږي ازرا یذرو ضرب یذربو معنا زم کېدل دی په وس کړي جمع بکړي شي د اسلام بین المابین د مسجدینو کې د مسجدینو نه مراد مسجد مکه مکرمه مدینه منوره مراد ده کما تعذر الحیه کما تعذر الحیه لک څنګه زم کېږي مارفي جوهرها په خپل سوري کې سوري کې دا جنو دا زم کیږي او پیوسته کیږي په دې حدیث کې تشبیه اسلام ورکړه د مار سره دا په ضرر کې نه دا بلکې دا په اخص اوصاف د مار کې دا هغه دا ده چې دا مار زم کیږي سوري تسریعنا کامل زم شي او پیوسته شي کله یو شي نه ویریږي دا مار چې کوم دی په حیواناتو کې هغه حیوان دی چې ډیر چابک او جلتی سره خپل سوري ته ورزي او چې ورځي لاره کې خوځيږي دسي کې سوري ته چلان شي سیده بغنه نو دی وجنا سوري ته دی نو دغه وصف دابت په دغه حالت کې مسلمانانو کې دا موجود وي دی ولار شي مسجد د مکه مکرمه مدینه منوره ته او د دې مصداق یا هغه حالت دی چې کله هجرت پیغمبر علی السلام وکړه مدینه منوره ته وکړه خل راتل په دین کې داخله دلا نو اسلام یادر للمدینه دازم کې د مدینه منوره ته چار اطراف نه صحابه کرام راتل مدینه منوره ته یو یاد اده دا په زمانه د دجال کې د دجال په دور زمانه کې مسلمانان و مدینه منوره ته زمشي په دغه وخت کې په دغه زمانه کې نو دجال د پاره دا قوت نشته مدینه منوره ته ورسیږي مکه مکرمه ته ورسیږي دا مسلمانان به التزم شي او سوګی نه یو زمانه د زمانو هغه د دینه خالقیږي نه بلکې په هر زمانه کې دا متحقق ثابت ده چې اسلام مکه مکرمه او مدینه منوره ته نو دا زم کی نو د دې مطلب اصلي دا دی چې اسلام په ابتدا کې په اول کې ډیر کم احادو کې موجودو کسانو کې موجود بلال رضی الله عنه زید ابن حارثه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډیر کم ورورو خور شو منتشر شو ظاهر شو دا اسلام ته قوت طاقت را اخر زمانه کې به بیا کمیږي اختلال برادي نقصان برادي اسلام ډیر کم خلکو کې دا پاتش ډیر کم خلکو کې پاتش علامه هروی رحم الله دینه مراد مهاجرین چې خپل وطنونو بده هجرت کې وطن بپرین ایمان په ابتدا کې په دې صفاتو اخر کې یعذرو ال المدینه دا په اول کې په دې صفتی خالص مسلمانان چې کوم سړی مسلمان لار مدینه منوره ته هجرت وکړه وطن ونیو نو دغه صورت کې دغه اصلي مسلمان اخر زمانہ کې ممداسي دا به هجرت کې لار بشي مدینه منوره ته یا به دا وطن ونیسي هغه وخت صحابه شوق د نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات او لیدلو تعلیم زده کولو تقرب حاصلولو هغه نه بعد خلفاو د پاره خلتله هغه نه بعد عدالت او انصاف او علم او تقوا او پرهیزګاری او خلتله هغه نه بعد بیا علما چې دلته د امت دیوی دي او د هدایت رهنمایان دي نو خلب التورزی دی به ورزی مدینه منوره ته نبی له سلام نشته روزی ته به ورزی التبخ علم خل چې دی هغه داز دکی
خلب رحلت کی التبذی په هر زمانه کې د نبی اسلام قبر ته بور دي تبرک به حاصلې د نبی اسلام صحابه کرام او مشاهد التبور دي آثار د صحابه کرام اغي ته بور دي احد ته بور دي بدر ته بور دي د حالات به ګوري دغه زيونه به ګوري دی باندې برکت حاصلې دا به هغه سړی کوي فلا یاتیها الا مؤمنون چې مکه مدینه منوره ته راځي او دا زيونه ګوري د نبی صلی الله علیه وسلم روضه ته راځي او دا متبرک برکت زيونه ګوري نو دا راتل مسلمان کول شي چې کامل ایمان دا ولري هغه سړی بدل تر راځي وایا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه عن عبيد الله بن عمر قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن عاصم بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان لا يعرج الى المدينه كما تعرج الحيه الى جحرها باب ذهاب الايمان اخر الزمان باب دې په بیان تلو دی ایمان کې ایمان په آخر زمانہ کې چې کوم د دالال شي قیامت چې قائميږي په شرار الخلق باندې قائم شي مخکې روایت را لې من طرف نه بهواره شي قریب قیامت ته د مسلمانانو روحونه چې دنو دا قبض کړي شي روحونه دا قبض کړي شي په شریر خلق باندې باطل خلق باندې کافرانو باندې په قیامت قائم اول شي ولا تزال طائفه دا طائفه به خو قرب قیامت پورې ست تعارض ناراضي وایا وبه قال حدثني ابن حرب قال حدثنا عمار قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله وایا وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا ابو الرزاق قال اخبرنا معمر عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه ولا احد يقول الله الله باب جواز الاستثار بالايمان للخائفين باب دې په بیان دې کې جایز ده پټواله طلب د پټوالی دی ایمان چې سړی ویریږي پچا باندې مسلمان دی خائف دی ویریږي هغه اظهار د اسلام او د ایمان چې کیدا په پټه باندې کیا ایمان پټ کی ښکارا کول نه شي ښکارا کوي نقصان ورته رسیږي موجوده حکومت د خلکو د لاسه ضرر ورته رسیږي نقصان رسیږي نو دا څه کوي دا به ولګي ایمان دا به پټ کی او ایمان په پدړه کې وي خدای احکامات داغه د دې اظهار کول نشي د خوف د ویری د وجه وله قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب ولفظ ابي كريب قالوا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم یو خدا سند کې چې څومره راویان راغلي دا د ټول کوفی اوسیدونکو دي دا موږ د پیغمبر علی السلام سره د فرض اعلان فقال نبی علیہ السلام علی احصلی کم یلفظ الاسلام شمارو کې زماده پاره چې څومره کسان تلفظ کوي په اسلام باندې عدو وشماري روایت د بخاری د اكتبو ولیکي تاسو کم یلفظ الاسلام چې څومره عدد دی چې تلفظ کوي په کم هغه باندې کلمې د اسلام باندې دا کم استفهام دی د دې تفسیر محذوب دی کم شخصا یلفظ الاسلام څومره اشخاص دي تلفظ په اسلام باندې کوي امام بخاری روایت راغلی اكتب من يلفظ الاسلام ولکه هغه څوک چې تلفظ په اسلام باندې کوي امام نسائی روایت راغلی احصل من كان يلفظ بالاسلام نو دا وشماري قال حذيفه فقلنا من غويلي يا رسول الله دلا پیغمبر تخاف علينا او تویریږي په من باندې ودی وجنه دا هغه وخت چې خروج او احد تکیدلا یا هغه وخت چې حدیبیه خندق کې یا حدیبیه کې پیغمبر اسلام تعالی صحابه ته ویل تاسو ځانونه وشماریا حذیفه رضی الله عنه نحن ما بین 600 الى 700 من په ما بین د شپږ سو ونیولې وسو پورې کسان وسو پورې کسان نو دی وجنا ما بین 600 الى 700 نو دومره کسان هغه دا منغو دا 200 دواړه دې کې مجرور دي او دا الفلام په 6 او په 7 باندې داخل شوی دا زائد دی نو امام مسلم نما سوا راځي 600 او الى 700 د شپږ سو نه تر وسو پورې منګه کسان و نو په دی ویلي اتخافوا علينا بل روایت کړه ته منګ باندې ویریږي منګه یو نیم زر کسان یو امام بخاری روایت کرا دی منگ بانی ویری کہ اللہ پیغمبر منگ 1500 کسان یو روایت مختلف راغلی الفاظ جدا جدا دی خود دی طول الفاظ روایتوں کے جمع دادا
چې دلته دا 1.5 کسان چې دی مراد نه ماشومان زنانه ټول رجال ټول ته نه مراد دي 600 پورې صرف سړی ته نه مراد دي چې دا 1500 ویری دا مقاتلین جنگجو ته نه مراد دي جنگجو ته نه مراد دي خو بعض علما وی دا توجیه صحیح نه ده ځکه امام بخاری الته روایت را دي فكتبنا له منګ اولی کړ نبی له سلام د پاره 1.5 کسان منګ سړی اولی کړ چې دا 1.5 کسان سړی دي نو بیا چې سړی خزي ماشومان شو نو بیا خدا ډیریږي نو جواب دا د اصلي چې موږ د 600 کسان یو معنا دا موږ د مدینه منورې خلیو خاصتا او دا 1.5 کسان دا ټول مسلمانان ټول 1.5 یو خو سر د مدینه منورې چې کم صحابه کرام دي انصار موږ د 600 نیولې تر 200 پورې هغه کسان قال نبی علیہ السلام علیہ انکم لا تدرون تاسو نه پیږي لعلکم ان تبتلوا خایف تاسو باندې امتحان وکړي شي قال هو ذی فوی فبتلینا پمن باندې امتحان وکړي شو حتا تر دې پورې جعل الرجل من سړی بدمن او لا یصلی الا سرا مونږ بیا په پټه باندې کولا کار مونږ کولای نشو په پټه و مونږ کولا دې سره اشاره ده چې هغه کوم واقعات راغلي او په اخر د خلافت د عثمان رضی الله عنه کې چې مسلمانانو حضرت عمر رضی الله عنه دور ختم شو عثمان رضی الله عنه دور هغه اخري دور کې مسجد نبوي کې مارتوري خطبه ته مدانه پرې خدای نو دی وخت کې ولایت د بعض امراء د کوفی لکه ولید ابن عقبه یا دې زمانه هغه به مونږ ورسته کوله په خپل وخت بیان کوله بعض کسان مسلمانان والراعین هغه به مونږ په پټه باندې کوله او دوباره به مونږ دې سره کوله بیریدنه چې د دینه فتنه او فساد ماته ونه رسي تکلیف مصیبت ماته ونه یو ځل به مونږ دوه په ښکارا او بل ځل به مونږ په پټه باندې کوله د دې دې بیرې وجنه ذکر لا یصلی الا سرا وایا باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع باب دې په بیان دی کې تألف الفت د زړه د هغه چا چې د هغې په ایمان باندې ویري د ضعف د وجې نه ایمان کمزوره دی مؤلفت القلوب دی نو دی وجې نه هغې سره به داسې کارګردګي کوي چې هغې د اسلام سره الفت مینه پیدا شي او باب دې په بیان د نهي د قطع بالایمان یو سړی تبا قطعی تور باندې دا مؤمن دی بغیر د دلیل نه بغیر د دلیل نه چاته به قطعی یقیني حکم په ایمان باندې دا نه کوي وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم وکا قسم رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم وک پیغمبر علیہ السلام قسمنا د یوشي نبی علیہ السلام صحابه کې ما بهن کې چې تقسیم وکا چې دا پلانی ته دومره کو پلانی ته دومره ورکا وایا اعطي فلانا فانه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ما قال يا رسول الله فلانا فلان ته ورکا دا فلان چې کوم دی دا جمیل ابن سراقی زمری نومیدلا دا مؤمن دی نبی علیہ السلام له او مسلمنا اقولها ما دا درې ځلې ویل وایا ويرددها علي ثلاثة مسلم ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار نو زه یو سړي ته ورکوم نبی علیہ السلام او فرمایي زه یو سړي ته شی ورکوم د دې ویری وجه چې دا په جهنم په اور کې سرنګون او داونه وردی معنا دارا زود الفد د وجنه اعطاء کوما مخافت ویر د کفر د کور نه کم کافر نشي اگر قبل سره د دین غوروي خو زه دې ته ورکوم دې د پاره چې اسلام سره الفت پیدا شي مینه پیدا شي محبت پیدا شي وایا وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن بن شهاب عن ابي قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي سعد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رهطا وسعد جالس به قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو اعجبه الي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه زما ډیر خو اعجب الیا دا افضل واصله زما په عقیده کې زما ډیر خو وایا فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك سيد تعالی تعرض عنه تیرات کې د فلان فوالله زما د قسم وی انی ذ چې مل اراه مؤمنا ز په جنم دی لره مؤمنا یا لا اوراه په معنا د ګمان سره دی یا لا اراه ز په جنم دی لره لا اعلم ذ په جنم چې دا مؤمن دی یا د ګمان کوم په دی باندې د مؤمنا
مؤمن معنا دا درې ځلې رغبت هغه کول نبی له سلام ته نبی له سلام اعراض کول رغبت کول او زما واپس کېدل نو دیو جنا دا نبی له سلام چې ما واپس واله کول دا نبی له سلام خو نه غنن بد او غنن نو دیو جنا نبی له سلام ته مول ز پیجنم دی لرا ګمان کوم چې دا مؤمن دی وایا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد نو دته درې تابعین دي بعض روایت کې دویم دا روایت د اصاغر اکابر د اصاغرونه ځکه صالح اکبر سنن دی د چانه زهری نه روایت کوي او زهری چې کوم دی د اصغر سنن دی او هغه نه روایت د اکابر شو د اصاغرونه وایا عن ابي سعد رضي الله تعالى عنه انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقا وانا جالس فيه بمثل حديث ابن اخي ابن شهاب عن امي وزاد فقمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسررته فقلت ما پیغمبر اسلام ته وچت شم پټه خبره مې ورته وکړه دینه معلومیږي نصيحت په پټه باندې د اولاد د اعلان کولو البته کله کله نصيحت اغا اعلانانه چې وکي نصيحت هغه مبزکیږي فساد ته نه جوړي لکه سړی ته وایي چې نو دا داسې نس پټ باندې چې وکي نو هغه نه فساد جوړيږي نه خلکو نه وشرمېږي نو فساد ته نه جوړيږي د دینه دا مسله معلومه شو یو د اسلام د ایمان په مابین کې فرق کار شو دغه اسلام عبارت د انقیاد ظاهرینه او ایمان عبارت د تصدیق نبی رسول الله وی او دا مومن دی خو البته مسلم دی خو مومن نه دی ځکه اسلام عبارت د انقیاد ظاهری نه پکې موجود دی نو زړه تصدیق هغه نه الله خبر دویم دا مسله د حدیث نه معلومه شو چې دلته په یو کار کې دا مسؤل دته چې دنو به مراجعه کول تاسو نه کې به مراجعه کول نو دا هم صحیح بل دا معلومه شو چې ته سفارش کول ولات الامور ته هغه ته سفارش کې د چا په حق کې چې دا سړی داسې دی یاره دا سړی خو بیمارو غیر حاضری والا نه دی خو بیمارو چکر نه والی خو تکلیف دا سفارش کول جایز او بل مبذول ته په فاضل باندې تنبیه خبرداري جایز دی چې هغه دې کې دا مصلحت ویني یاره دې کې به دا مصلحت وي نو مصلحت په بنیاد باندې که مبذول ولګيږي او فاضل ته خبره کوي نو دا کول شي وګوره صحابي دي نبی له سلام ته بار چې دینو دا راځي کیږي بل دا مسله معلومه شو چې فاضل چې تک مشوره مبذول ورکی چاته هغه تابع مضبوطه ورکی نو دا ضرور ده چې مطلقاً باغی باندې عمل کوي هغه به ګوري داغي مصلحت بچ دینو لټي او بل دین معلومه شو چې یو شی تا قطعی یقیني معلوم نوي نو هغه باندې قطعا یقینا خبره مکو چې ته ورته مؤمن دي تا خو معلومات نه کیږي ایمان نبی له سلام او مسلمن او بل دې کې اشاره دي ته شو چې امام هغه مصالح د مسلمانانو د هغه اهم د مسلمانانو مصلحتونه لټي چې کوم مهمي اول باغ ورته مخکې کې بیا غینه مهم بیا غینه مهم بل دا مسله معلومه شو چې د یو سړی قطعی یقیني تعالی تعین په جنت باندې به حکم نکي جنت باندې چې دا سړی جنتی دي د چا چې جنتی کېدل ثابت شوی دي لکه عشره مبشره یا د دې اشباح د دې امثال دا ثابت شوی دي نبی له صلوات و سلام د جنت کېدو زیر ورته کړی دا غینه ما سوا او نبی له سلام چې او مسلمان دا انکار د نبی له سلام نه ته چې دا مؤمن نه دی انکار نه کوي مطلب دا دی چې دلته نه نبی له سلام ذکر کوي قطعیت بالایمان چې لفظ اسلام اولاد ځکه اسلام تعلق لري تر حکم د ظاهر پوری ایمان خو باطن دی او باطن چې کوم دی هغه نه الله تبارک وتعالى خبر دی نو بل سړی خو دې نه خبره هغه دا نه دی او دی حدیث نه معلومه شو نبی رسول الله دې کس ته زور کوم د ذوب د ایمان د وجنه
بل سړی ما ته محبوب دی بل سړی ما ته غور ما ته پته ده زم چې د دې زړه مطمئن شي ایمان په زړه کې مضبوط شي ایمان زړه ته نه دی د دې وجه نه دا کار کوم دا معنا نه ده چې زه دا نه پیژنم چې دا مؤمن نه دی نه نفي د انکار نبی صلی الله علیه وسلم د دین نه کوي دا د اطمینان قلبي د پاره دی اطمینان د زړه د پاره دی وګوره داسې مثال دی یو سړی راشي متردد دی یاره زه سبق وایم څنګه به یم ما سره پیسې شته نشته سبق کېږي نه به ووایم ونه یم هغه دغه د شکي دی مزړه کې زعم موجود دی یو سړی راشي والا دی او 12 لک روپۍ واهله خو ته ولګېږه چې دنو څه وایه سبق ووایه سبق دا ووایه د 10 لک روپۍ چې دنو واهله مطمئن شه ستا خرچه په ما باندې ستا هر څه په ما باندې هر څه زه در کومه نو دا سړی مطمئن شه هغه خرچه میلاو شو هغه میلاو شو راځه اوس په اطمینان باندې خپل سبق ووایه په ارام باندې ووایه نه د خرچې غم شته نه د دې هر څه بسیار ډېر به میلاویږي زه ته مطمئن شي بعد خل نوی اسلام به راو سبق کیږي سبب ملاویږي نه ملاویږي اسلام کې بس صحیح خوراک بسنګي دومره خو اطمینان قلبي نو نبی رسول الله و چې دی وجه نظر دې ته شی ورکوما چې زړی مضبوط شي وایا وبه قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي امصار ان اسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد رضي الله تعالى عنه يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال قتالا لا يصابني اني لاعطي الرجل باب زيادة طمانينة القلب بتضمن الذي باب دې په بیان زمان زیادت د طمانینت د قلب اطمینان زړه کې راځي په تظاهر د ادله باندې چې څومره دلایل ښکار شي ظاهر شي دومره زړه کې چې جنو اطمینان دار راځي وایا وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ دې مخکې روایت کړ ثم قالت اقتالا ای سعد اتقاتل قتالا یا سعد نو معنا دا ده نبی له سلام د دې د مبالغه د الحاح په سوال کې د منازعه متکررا بار بار نبی له سلام خو ونه غنل چې بار بار مطالبه مکو او دم سات چې د مطالبه دا مکو هغه د ابو هريره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام قال انه احق بشک منغه حقدار په شک باندې ابراهيم عليه السلام نا اذ قال كل ابراهيم عليه السلام لربي ارني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن ايتا تصديق نشتري قال بلا ولكن ليطمئن قلبي لیکن دې د پاره سوال کوم چې زما د ازله چې کوم دې دا مطمئن شي اطمینان د زړه هغه مېره شي چې زما زړه دا مطمئن شي نو دې د پاره زړه می مطمئن شي نو نحن احق بالشك من ابراهيم نبی علیہ السلام فرمایي چې موږ حقدار یو په شک باندې د ابراهیم علیه السلام نه د دې سمان او د دې سم مطلب دی شک په حق د ابراهیم علیه السلام کې مستحیل او محال دی ځکه شک په احیا د موتا وکي اگر که انبیاء علیه السلام ته کدا پیښېدلې پیغمبر اسلام وی انبیاء ته شک نه پیښېږي په احیا د موتا وکي کبل پر دی انبیاء ته شک پیښېدلې نو زه حقدار هم په شک باندې د ابراهیم علیه السلام نه تاسو ته پته ده ای صحابه کرامو ای امت ز شک نه کوم نو ابراهیم علیه السلام هم شک نه دی کړی ګورا یو مطلب دا او تخصیص ابراهیم علیه السلام ولی وشو تخصیص ځکه بعض اذهانو فاسده او احتمال د شک راتله چې ابراهیم علیه السلام شک کړی چې ربي ارني كيف تحيي الموت فاسد اذان او شک راتله نبی علیہ السلام ترجیح ابراهیم علیہ السلام ته ورکړه په ځان باندې سره د پیغمبر علیہ السلام کو سوچند بهتر د ابراهیم علیہ السلام نه ترجیح ورکړه تواضعا و ادبا ادب لحاظته یاد د نبی علیہ السلام ته دویم جواب دار دی وخت دا پته نه وا چې انا خیر ولد ادم چې آدم علیہ السلام په اولاد کې ټولو کې زه خیر ما یو جماعت علماء وی کله چې ادا تبارک وتعالى دا قول نازل شو اولم تؤمنا نو یو طائفی دا ویلي شک ابراهیم علیہ السلام با صحابه کرام ولې شک کړي خو پیغمبر علیہ السلام شک نه دی کړي نو نبی علیہ السلام فنحن احق بالشک منه نو دی وجنا نو یو خود دی دا مطلب من حقدار یو په شک باندې نو دی دوه مطلب دی یو داده بنا بر عادت په خطاب کې نبی رسول الله داغي مطابق ذکر کړل یو سړی اراده دادا چې د بل انسان نه دفو کی
بل انسان نه دفع وکي دفع اراده دا نو دا متکلم به توي ما كنت قائلا لفلانا او فاعلا معه نو زچ یما ما كنت د پلاني سړی کې دا خبر نه کومه دا پلانې کار د کوون کې نه ما زین نه کومه ګور مقصود دا چې ګور ته مکوا مقصود دا ده ته مکوا لکه بعد خلدي اغه نیکان خلق په بدر د علماء او بدر دوی هغه ورته لکه زه علماء ډیر نیکان خلدي د اولیاء الله دی په مقدس مکبانه دی په بدرت مو وای زه خو نو یما زین نو مطلب دا چې ته مو وایا دویم مطلب دار پیغمبر علیہ السلام فرمائی آغا چه تاسو گمان کوي د شک انا اولا به زپدی باندې اولایما ولی ذکر دا شک نه ده نه ابراهیم علیہ السلام طلب د زیادت یقین د پاره کړي ده نو دی وجنه دا شک نه ده کدا شک نه نو احق به ذکر دا شک نه ده نو دا شک نه دویمه مسله دا ده ابراهیم علیہ السلام دا سوال ولې وکړه ابراهیم علیہ السلام دا سوال چې کوم دی دا ولې وکړه ابراهیم علیہ السلام رب الارنی کیف تحیی الموتى دا سوال ولې وکړه ابراهیم علیہ السلام نو دی وجنه علما یو وجه دا ذکر کړي یو خو مقصود ابراهیم علیہ السلام تمانیت اطمینان حاصلولو په علم د کیفیت د احیا باندې مشاهدتن علم موجود استدلالنا علم استدلالی موجود لكن علم مشاهدة موجود چلا تبارک و تعالی ما تا مشاهدة دا اخیا ارنی کیف تحیی الموتا مشاهدة راتا اخودا نو رب العالمین ورطل فخذ اربعة من الطیر سلور مرغان راوحلا کوتر راوحلا تاوس راوحلا کارغ راوحلا چرگ راوحلا قیمه کا کفته کا بیا هر یو غربانه ټول یو د کاجزا او بیا سلور غرونو سر باندې کېدا او دا سکیدا تا تخکاریږي نو आवाज ورته وکړه چې ریشي یاتی نه کسایا اجزا یو د بل سره د کیږي تا د بټول په منډه باندې را رواني په منډه باندې را رواني نو ابراهیم علیہ السلام هم دا سه چل داو نو رب العالمین ورته اولم تؤمنا نو معنا دا دلته یا مطلب دا چې علم استدلالی هغه کې شکوک چې دنو دارات لشي په علم استدلالی کې هغه کې شکوک فل جمله راتل شي علم معاینه هغه کې شکوک شبهه چې دنو دارات لنشي نو ځکه دا سوال وکړه بعض علماء وینا ابراهیم علیہ السلام خپل د منزلې د مرتبه امتحان کول پنی د ربانه چې زما دعا الله تعالی قبلې کنه کول رب العالمین ورته اولم تؤمنو آیت تصدیق نه کې په اعظم د مرتبه باندې چې تا ته ډیره مولوی مرتبه درکړې ته خلیل الله ستا یقین نشته په خپل مرتبه باندې چې ستا مرتبه زما په نسبت ډیره لوی ده او ډیره غټه ده تا ته می دوستی درکړې په ټول خلکو می ته غوړه کړې دریم یا سوال ابراهیم علیہ السلام کو زیادت یقین د پارا شک نو د ترقی سوال کو د علم الیقین نے سوال کو عین الیقین تا ذکر علم الیقین و عین الیقین په ما بین کې تفاوت دی چې ما ته عین الیقین کې دنو حاصل شي یا بعد خلوی چې کله جو مشرکین او هغه دلیل په دې باندې ونیو چې الله تبارک وتعالى یحیی و یمیت نو ابراهیم علیہ السلام د خپل ربنا داد مطالبه وکړه چې الله مړ کول ژوند کول کې چې الله تعالی دلیل عیانا ما ته چې د نخکار شي او ظاهر شي امام الحسن واحدی رحم الله وی د دې وجداوا چې دریاب په کناري باندې یو مردار پرتاوا کارغان زناور راتل داغینه خوراک کول طيور راتل دواب د بحر راتل ابراهیم علیہ السلام تفکر وکي الله د حیوان دا وخه مرغان وذغلولې حیوانات وذغلولې دریابي حیوانات او خړلې یا الله تبارک وتعالى ما ته مشاهدتن اخی چې دغه بسنګ ژوند کېږي د خلکو ججرونو د حیواناتو د مرغانو د ججرونو به دا څنګه را جمع کېږي او څنګه برادي نو الله تبارک وتعالى ورته اخودلا الله تبارک وتعالى هغه ورته اخودلا چې دغه طریقې باندې دی را جمع کېږي او دی چې دینو دار راځي دا جمع کېږي او دی برادي او دی به جمع کېږي نو ورته دا سلور مرغان وهله ویا غستل دا سلور مرغان ولې واغسل تاوس راواغ ځکه تاوس چې ځان ته وګوري چې زما یو بڼکه کې څومره رنگونی تکبر کوي اشاره دي ته تکبر دمه کوي لوی باندې کې من تواضع لله رفع الله غرور تکبر نزان سات
او قارغې راواغه ځکه تاره تمام ورځ ګرځي مرداري خوري حلال او حرام نه ګوري خپل پردې مال نه ګوري مرداري خوري اشاره دې ته چې کلو حلالا طیبا مرداري مخره ګورځان ځان سات او همدارنګه کوتره راواغه سره ځکه چې کوتره کې سرعت ده په اموراتو کې سرعت او چالاکی دا مکه چې د دې کتابو به زر تخت کوتره دي ځان نه جوړ کړي بغواله زی چالاکی سرعت مکه الله تبارک وتعالى سرعت نه خوخي توانی تانی په اموراتو کې خوخي او بل چرک راواغسته او چرک کم دی هغه کې حرص موجود دی دانه ورته واچ ججور ډکشي خله کې دانه پرتی خنورم خوري ګورو حرص مکو د حرص نه چې دنه سوکا ځان اوسات جمعات کې خډوړي لري خمړېږي ورځ جمعه کې 2 بوجي خرسيږي واغه چې موږ سره زیان نشته نور کسان نه زی نو دی وجه نه حرص مکو په سيزونو کې نو حرص باندې کې نو ځکه دا سرور مرغان راواغس وایا ويرحم الله لوطا كما كان يأوي الى ركن شديد ويرحم الله على رحمه لوط عليه السلام لقد كان يأوي هغه پناوله رکن شدید تھا رکن شدید ته پناوي وړه يرحم الله دا ترحم په لوط عليه السلام باندې ځکه لوط عليه السلام شدائد د قوم ډیر برداشت کړ صبر د قوم په تکلیفونو باندې وکړ دا الله په لار کې ضررونه تکلیفونه په ځان باندې تیر کړ تر دې چې لوط عليه السلام محتاج شو دی تا لو ان لبيكم قوه کاش کې زما قوت او طاقت دا یو نوع سنادا نبی علیہ السلام لوط علیہ السلام سنا ذکر کوي کمال صبر ذکر کوي استقامت ذکر کوي په تکلیفونو باندې سمره استقامت ذکر کړ لقد كان يأوي الى ركن شديد معنا دار چې لوط علیہ السلام دا مطمئن په ځړ کې د استناد الله تبارک وتعالى ته وکړه الله نما سوا بل چاته التفات داونه کا او په جوابانه دا خبر وکړه دا اظهار د عذر ملمنو ته وکړه چې اے ملمنو زما قوم د لګان دي خپکیږي ما زما قوم قبيله نشته ده کچیرته دا سوي زما قوم قبيله وینو تاسو ته تکلیف رسول نه لقد کانا او دا خبره ذکر کیا ذکر قوم لوط علیہ الصلوۃ والسلام لوط علیہ السلام خپل قوم په دې کې یو تنم نو چاغي دي سره په نسب کې جمع شي ذکر لوط علیہ السلام د صدوم نو دا قوم چې د شام خلوه دا اصل کې ابراهيم عليه السلام لوط عليه السلام دا د عراق چې کله د عراق نه هجرت وکړ وطن پرې خدل ابراهيم عليه السلام هجرت وکړ شام ته لوط عليه السلام د دې خوريو یا ورارو دا ور سره لال الله تبارک وتعالى لوط عليه السلام په حیثیت د پیغمبر اهل صدوم ته ولېګلا صدومیانو تعالی نو ځکه ولو ان لي کما د پار منع و فوج و ما بستاسو مدد کړي ما بد ملمنونا اغه چې جنو ملمنون دفع کړي زما قوم قبيله نشته ور مې د پسې بن ک دیوالونو باندې راخېږي اخو ملائکی وي اغه پوښوي او راغلم د خیاستو کلی مزدار الکانو په شکل کې وي او دی قوم کې دا ذلیل ترین سپک ترین رواج چلیواته دغه پکې موجود هو او لوط علیہ السلام خود خبر ورکړ خلک ویل چې دومره خیاسته ملمانه راغلي الکان ټول قوم را منډک ملائکی پوښي چې لوط علیہ السلام خپوش هغه تر سودا مکه دروازه ورته کولا کې لای یسلونی لای هرگز مونږ تر دې نه چې مونږ در رسول د الله طرف نه ملائکی راغلي دا دروازه کې چې چا هجوم وکړ دروازه په درزو غرزو دنن راتله چلا اوس بلار شمل مانو ته هغه ته ملائکو دا څه وکړل ټول سترګې وړاندې شي د صبر وکړه چې تاسو پته ولګي بیا هغه ته ویلي دا مونږ راغلي دا مونږ چې دنو دا قوم دلکو تبا کوي نو سو وخت تبا کوي سبا لوط علیہ السلام دمره تن کړي وی زر نه کیږي سبا نو ملائکو علا پخونه الله سبو به قریب سبا نږدې نه د خو سبا نه دمره لوط علیہ السلام تن کړي نبی علیہ السلام قوم کې دا جزئی عذابونه را دي به وخت باران عذاب دی زلزلہ عذاب دی سیلاب عذاب دی مرضون عذاب دی وبای مرضون چې دنو عذاب دی پسارو مرضون دا عذاب دی دا موبایل چې دنو دا عذاب دی نو دا ټول دا عذابونه د مختلف شکلونو کې راغلي دي خو عام عذاب ځکه نه را دي نبی علیہ السلام امت نبی علیہ السلام دعا کړي کني مخکینی قومونو کې چې یو قوم کې کم چیز موجودو نن سبا موجود دي ناب ټول کې شعیب علیہ السلام قوم تباشو موجود دي لواتت دا موجود دي زناکاری دا چې دنو دا موجوده ده د علماء او د انبیاء وارد دي سپکاوی د انبیاء واساس موجود دي انبیاء علیہ السلام خلق قتل او علماء وس قتلی دا کارونه په خلقو کې دا موجود دي خو د نبی علیہ السلام د رحمت د وجه عام عذاب ناراضي نو
ولو لبثت في سجن طول لبث يوسف لاجبت الداعية ولو لبثت كما وخت کړه په جیل کې طول لبس یوسف پشاند اوګوالی د درنګ کول یوسف لا جبت داعیه چې داعی راغله او راو دما بمنډه وهلې وا معنا در ل اسرعت الاجابه ما بجاب ډیر در کړو په خروج کې د سجنا نو دی وجنا ذبتلې ما بچ دنو معنا در ضرب وتلې مد جیلنا طلب د برأت بمن کولا نو دلتن پیغمبر علیہ السلام شدت صبر د یوسف علیہ السلام ذکر کیا ولی مبادرت چلاکی د خروج ونکړه نبی علیہ السلام تواضعا دا خبره کوي تواضع چې کوم دی لا يحط مرتبه الكبير د کبیر مرتبه کمینا بلکې زیاتواله را دي داغه په جلال کې داغه په جلال کې نو دی وجنا دا یا دا علم نو نبی علیہ السلام افضل د ټول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ټول انبیاء علیہ السلام دے نو دا یوسف علیہ السلام ذکر کوي یوسف علیہ السلام ته داعی راغه زرونه وتوی لاړ شي ما بال نسوت التي لاړ شي معلوماتو کې دا هغه خذ حال چې لاسونه پرې کړی زما په حق کې سویا هغه معلومات هغه چې لاړ خذ ویل چې ټول ملامتیا مونږ کې وزلی خي ویل یوسف علیہ السلام کې ملامتیا دا نو ملامت هم دا او واپس راغه د زنا چې پندوالو ځا جیل والو ته بیان کو تسلی ورکړ اطمینان ورکړ چې ډیر ضرب تاسو مرها شي دا هغه نه بعد د جیل نه اوت الله وایا وبه قال حدثني به ان شاء الله خلق انکار کړي په مسلمانې نو دی وجنا هغه دا ویا چې دلته وحدثني به ان شاء الله نو څنګه بیا مسلم په حدیث باندې دلیل نسی چې شک پکې امام مسلم کړي دي مونږ وی دا خیال چې کوم دی باطل دی ځکه امام مسلم دلیل په دې سند باندې نیول نه دی بیا متابعتن ذکر کړي دا استشهادن ذکر کړي دي او مخکې تیر شو چې په متابعات او شواهدو کې د هغه شی برداشت کولای شي ما لا يتحمل فی الوصول چې په اصول کې د هغه تحمل برداشت نه کیږي معنا دار ترجمه الباب په دې باندې ثابتې نه دا روایت ذکر کړي متابعتن ذکر کړي لہذا دې کې هغه اصول چې کوم امام مسلم ذکر کړي یا مراعات نشي پروانه دار ده وایا عبد الله بن محمد بن اسماء بن قال حدثنا جوير بن مالك عن سوري ان سعيد بن المسيب وابا عبيد اخبره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن سوري وفي حديث مالك ولكن يطمئن قلبي قال ثم قرأ هذه الايه حتى جازها حتى فرغ منها وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابو عبيس عن الزهري رضي الله تعالى عنه كروايه مالك باسناده وقال ثم قرأ هذه الايه حتى انجزها حتى اتمها تذی پر چې د آیات دیا تمام کو آیات پورا کړ اللهم صل علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم